خو ستا سودا به نه کوم انشاءالله ښه چې ټیم د جدایۍ راغی یو به وایي چې پټې زما بل به وایي چې اجره زما زه به وایم چې بابا زما بس اجره ستا او بابا زما ته اجره والا تا ته دې دا دروازې مبارک او دا بابا زما د جنت د مین دروازه ده زه خو د کور نه بابا نه لر کوم ښه بابا به زما یو کور بستی ښه مور به زما یو کور بستی نو دې خبر نه دی مور خو د کور نوم دی نو چې مور نه وي هغه کوري بیا وای زه به په یو خوشي بیابان کې خیمه ولګوم خو کور د دې مور نوم دی پلارانو دا بچي به م سبا پکارېږي دا درته حقیقت وم پلاره مورې دا درته حقیقت وم چې دا بچي به م پکار شي زه به ملا یم زه به فقیر یم زه به ملنګ یم زه به د وظیفو روټۍ خورم خو بابا ستا به زه یم ښه مورې ستا به زه یم ښه تا سره به د خولې نوڼۍ نیموم چرې به دا سودا ونه کم چې بابا به ما سره نه وي ښه بابا به ما سره بابا به ما سره نه زه به د بابا سره یم ما داسې سبق زده کړی دی زه اکثر تپوس کوم وایي پلار زما سره دی وایم کښېنه داسې مه وایه چې پلار زما سره دی وایي زه د پلار سره یم کښېنه پلار ستا سره دی دا چې دی دا د پلار دی ته د پلار سره یې غلی کښېنه داسې مه وایه چې زما سره پلار دی وای زه د بابا سره یم جی زه د والد محترم سره یم زه د والدې محترم سره یم ستا بچي ته وایم چې خبره کوي وای زما والد محترم زما والده محترمه مونږ بچو ته دا سبق ښیو ښه ما ډېرې ډیګرۍ داسې ولیدلې چې بچی له دې ډیګري ورکړي غټه ډیګري یې اغوستي ښه خو چې کور ته راشي ډیګري غټه اغوستي چې کور ته راشي نو مور ته وایي دا پیزار مې اپله اوسه ډیګري غټه اغوستي خو مور یې پیزار والی یې پلی کېدي دله چپلې راوړي زه هم ستا په ډیګرۍ دې تندر ولګي دا ډیګري تا واغستله چې سبا پلار ته وایي ما سره ټیم نشته او بیا پلار ته وایي ته خبرې ډېرې کوي ته حجرې ته ډېر مه راوځه میلمانه مې راغلي تاسې مازغه خلکو له خرابوئ زه په داسې ډیګرۍ څه کوم زه چې ستا بچي له ډیګري ورکوم ما به ووینې ښه زه چې ستا بچي له د حفظ پګړۍ په سر کمه زه ورته هم بچیه ته نن کور ته ورشي نو کور کې به دې مور ولاړې مور به دې ځان پورې نیسي او کله به دې پګړۍ ښکلې او کله به دې مخ ښکلې په جامو کې به دې نن مور نه ځایږي چې زما بچی الله د قرآن حافظ نن به دې د مور د خوشحالۍ انتها نه یو پیزاري یو بلی نه مړه سمه خوشحالیږي او دا بابای څومره خوشحالیږي وار پار ته خطی زه هم بچیا چې ته کله کور ته ورشي تا به مور ځان پورې راونیسي چې دا زما حافظ بچی دی تا به مور ښکلی خو ته به غلی غلی د مور مخ ته ګورې چې تا ته موقع میلاویږي ته به د مور مخ ګورې دا مور به تا نه تپوس کوي چې زما دې مخکې څه دي بچیا زه خو یوه جټه مور یم په پخلی پوهېږم په روټو پوهېږم په کور جارو کولو پوهېږم پلار به درته وایي زه خو یو زمیندار پلار یم بچیا ته زما مخ ته ګورې ته به ورته وایې پلاره ته به ورته وایې زما مورې سره د دې نه چې زه د قرآن حافظ یم زما په سینه کې قرآن پروت دی سره د دې نه چې زما په سینه کې بخاري پروت دی خو زه چې ستا مخ ته وګورم ماله الله د یو حج قبول شوي اجر راکوي زه ډیګري ورکوم خو زه د مور مخ کې نه بدلوم زه ډیګري ورکوم خو د پلار مخ ته نه یېروم زه هم د پلار مخ ته به د مرګه پورې ګوري ښه بچیا الوالد اوسط ابواب الجنه زه هم کاش زه بچي ته هم ما نه سبق زده که او بیا لاړ شم هم د پلار د مخ ته به تا مخکې م کتلي ځوانانو تاسو ته وایم تاسو به ټوله ورځ د پلار مخ ته کتلي خو نن چې ورشي که نه داسې به د پلار مخ ته ښه په سوچ وګورې دا د پلار مخ نه دی دا پلار نه دی دا د جنت د مینځ دروازه ده زما په کور کې الله دله به ته بیا کپړې راوړه به بیا ګران شي دله به جمې کې ګرمه جوړه اغسته ګران شي دله به پیزار اغسته ګران شي چې ته په دې نظریه روان شي چې زه پیزار هغې پلار لالم چې زما د جنت د مینځ دروازه ده زه جوړه نن هغې مور له علم چې هغه زما کور دی زما کور دی چې مور مې نه خو کور به مې نه مونږ بچو ته دا سبق ښیو ښه زه بچو له ډیګري ورکوم خو د مور او د پلار سبق ورته ښیم ښه دا بچي خو واړه دي د دې په ډېرو خبرو نه پوهېږي ما ته وایي مولوي صاحب ما ته د مور د مخ مثال نه ښیي چې زه ورته ګورم چې زما د مور د مخ مثال دا دی نو کله بچی نور ته ګوري
وی دا به د مور د مخ مثال زم نه دې ته به نه ګوري بچ وی مولي صاحب ما ته یو مثال وښیه چې زما نه مور نه یېرېږي زم بچیا بازار کې به لاړ شي تصویرونه به خرڅېږي نو د زیروخ شي تصویر بنالی ښه بچیا دې کې ګناه ده چې د زیروخ شي تصویر تاسو ځوړن کړی هغې ځای ته ملایک نه ځي هلته مونځ مکروه دی چې تا دلته تصویر ځوړن کړی نو د ونو تصویران خو خرڅېږي که نه ښه د غرونو خو خرڅېږي که نه بچیا ته به هلته د کعبې تصویر وګورې ښه ابه راوړې ځان ته به یې داسې خوا ته ولګئ ښه چې کله د مور مثال ګورې نو دې کعبې ته به ګورې ښه بچیا دې کعبې ته څوک کنځل کوي دې طرف ته څوک واړه بول کوي دا څوک د لاندې ږدي د دې د پاسه څوک خپه ږدي زه بچیا ما نه د مور تپوس وکړه خو چې ته یو زه یمه او ستا مور یو حرم شریفي چې زه تا ته د مور مقام وښیم ښه بچیا خدای دې لوی سړی کا خدای دې د مور او د پلار سره حج او عمرې له بوزه بچیا چې کله مطاف ته کوز شي او د بیت الله طواف وکړي بچیا د کعبې نه اووه چکرې ولګئ خلق به څوک جاړي او څوک په پنملایي ژبه کې لیږي څوک په انډونیشا کې لیږي چغې به وخي او د خلقو به د اوښکو باران راورېږي څوک به د کعبې خلاف ښکلی چا به ورسره مخ نیولی بچیا چې ته اووه چکرې ولګئ نو وبدرېږي حرم شریف کې به سیټ ته شي وایي مولي صاحب راته یو سبق ښودلی دی هغه سبق دلته پریکټیکلي کوم نن داسې به دې کعبې ته ښه نیغ نیغ وګورې وایي دا هغه کعبه ده چې زه مون نه کومه تلاوت نه کومه طواف نه کومه ادي ته داسې ګورم نو شل رحمته پې د الله راورېږي ښه چاسې ناسې مونږ چې تاسو ته وایو حج کوئ عمره کوئ زما سره یې مه کوئ خو د علماو سره یې کوئ ښه حج او عمرې له چې ځئ نو د چا سره ځئ د علماو چې ستړی شي په طواف کې نه به درته وایي چې کښېنه دمه وکړه خو په داسې ځای کې دمه کوه چې کعبه ییني ښه نو چې کعبه ییني نو شل رحمته به در باندې راورېږي د کعبې دا خصوصیت دی کعبې ته به وګوري بچیا بیا چې کعبه ښه په غړېدلو سترګو ویني نو کوم مطاف کې در سره مور وه داسې به راوګرځې او یو نظر به د مور دې مخ ته وګورې یو نظر به د بابا مخ ته وګورې ای بچیا دا کعبه او د مور مخ الله یو برابر کړي دي ښه بچیا کعبې ته چې ګورې شل رحمته راورېږي او د مور مخ ته چې ګورې الله د یو حج قبول شوي اجر درکوي مړه مالته حرم کې یو کس ولید د مور خدمت یې کو نو ستړی شوی هلته به سړي ګوره ډېر تکلیفي سړي ته الله دې بچو له استقامت ورکړي ګوره دا ډېر ګران کار دی ښه د مور خدمت ستړی کړی و چې زه یې ولیدم ما تقریر یې اورېدلی وی مولي صاحب مې بس چپ چپ لکه یو خبره به یې وکړو مې بس غلی شه ما ورته زه عالم یم که نه وی مې پګړۍ مې په سر ده که نه وی مې ته جټ یې که نه وی مې زه ستا د عمرې ته زیرېږم وی ولې ما سره پګړۍ شته ما سره علم شته خو ما سره نن مور نشته دی چې ما سره په دې طواف کې مور وې زه چې تا مور نیولې ده او ګورم نو تا ته زیرېږم ستا عمرې ته زه زیرېږم پاپله به نه ځې بس د الله نه د قبولیت دعاګانې غواړه ښه او دا مور دې ملتزم ته مخامخ که دې ملتزم ته یې لږه ودروه وایي مورې لپې اوچتې که مورې زه به درته شاته ولاړ یم او ته ماته دعاګانې وکړه بچوړو خدای م ښکلي با عمله عالمان که خدای م حافظان که خو چې د چا پلار نه د هغه لار نه او چې د چا مور نه د هغه کور نه او چې د چا رور نه د هغه زور نه چې مو پلاری نه نو لاری نه دا یتیمانان بې لارو شي که نه شي او د چا چې مور نه د هغه بیا څه نه کله یو ځای ناست کله بل په کور یې سترګې نه خوږېږي او چې رورې نه که نه نو زورې نه ښه رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي الله دې بچو باندې ستاسو سترګې یخې کړي الله دې دا محله د دین مرکز وګرځوي الله دې ستاسو د ټولو پلارانو بچي حافظان او عالمان کړي الله دې دا ټولې میندې د علماو میندې کړي ربه دا بچي ښکلي حافظان او عالمان کړي و آخر دعوانا ان الحمد لله